سنت. طلاق سنت امام بخاری رحمه الله آغا په خپل صحیح بخاری کې وی چې طلاق سنت دی ته وی ان یطلقها طاهرا ويشهد شاهدين یا داسې ان یطلقها طاهرا چې دا سړی ښځه طلاق کی د طهر په حالت کې طاهر کی او ويشهد شاهدين او خدا ټک ټک او سره لګوا ان یطلقها طاهرا من غیر جماع ويشهد شاهدين باب امام بخاری دا چې لګولې چې یطلقها طاهرا خذ طلاق کی طاهره من غیر جماع په غیر د جماع نه په دغه طهر کې وسره جماع نه کړي او په دغه طهر کې طلاق کی ويشهد شاهدين دو گواهان پیونی سي وې دې ته ویل کېږي طلاق السنه. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې د امام طبری په حواله سره حدیث نقل کړی دی ویلی دی سند صحیح دی د دې روایت د عبد الله ابن مسعود نه عن ابن مسعود في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن قال في الطهر من غير جماع. عبد الله ابن مسعود وی صحیح سند سره نو دغه روایت نه داسې معلومیږي چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دغه ویلی دي چې دغه الله چې فطلقوهن لعدتهن ویلی دي نو عدتهن معنا په ابتدا د عدت کې او ابتدا د عدت خودلې ده په طهر بن غیر جماعنا. دغه تا طلاق کی سنی وی په طلاق کی سنی کې د فقهاو یو اصطلاح ده چې هغه ته طلاق الاحسن ویل کېږي. طلاق الاحسن یا الطلاق الاحسن نو طلاق الاحسن دې ته ویل کېږي چې ته یو طلاق له په طهر کې ورکې من غیر جماع په دغه طهر کې وسره جماع نه کړي یو طلاق ورکې او بیا یې پرېږدې تر دې پورې چې عدت یې تیر شي نو بس تا نه باینه شوله تا نه خلاصه شوله که بل خاوند کوي که هر څوک کوي نو دا هغه الطلاق الاحسن دې ته ویل کېږي ښه طلاق. یعنی په طلاقو کې دا طریقه اصل کې دا معنا نه ده چې ته خامخا ښځې له طلاق ورکوه ګنې دا احسن دي یا دلته چې ویلي دي طلاق السنه طلاق د سنت ګنې دا د سنت طریقه ده او تی ورکې ستا به ثواب وشي. د دې معنا دا ده چې طلاق السنه طلاق خو دې مبغوض خو دا مبغوض شی چې ته ورکې نو په کومه طریقه یې تاله ورکول پکار دي چې ته پې ګناهګار نشي نو په کومه طریقه د طلاق باندې چې ته نه ګناهګارېږي هغې ته طلاق السنه وایي هغې ته طلاق الاحسن ویلی کېږي. نو دغه الطلاق الاحسن چې دي دا هغه طریقه ده چې هغې کې ته یو طلاق باندې اکتفا وکړه زیادت د طلاق ته حاجت نشته. یو مطلق په دې کې طلاق السنه دي جایز طلاق چې ورته ویلی کېږي هغه دا دي چې ته په هر یو طهر کې درې طهر دي که نه په هر یو طهر کې قبل الجماع ته وله طلاق ورکړي هر یو طهر کې طلاق وله ورکړي نو دې ته وایي طلاق السنه. د دې نه علاوه چې ته په طهر کې طلاق ورنکړي په حالت د حیض کې طلاق ورکړي او یا په طهر کې طلاق ورکړي خو د یو نه زیات
په دغه یو طهر کې 3 طلاق ورکي یا 2 طلاق ورکي په یو طهر کې، نو دې دواړو طریقو ته طلاق البدعي ویل کېږي. طلاق البدعي. نو دا الطلاق البدعي هغه دې ته ویل کېږي چې په حیض کې ورکی یا په یو طهر کې د یو په ځای باندې زیات ورکی. نو دا الطلاق البدعي شو. امام شافعي رحمه الله دغه طلاق چې تی په یو ځای باندې ولا ورکی په یو طهر کې ورکی، نو دې تم هغه الطلاق البدعي نه وي، او هغې تم امام شافعي رحمه الله طلاق السنه وي چې ته وله په یو طهر کې 3 طلاق ورکي. رسته به امام ترمذي رحمه الله وی چې امام شافعي رحمه الله، امام احمد حنبل رحمه الله دوی دا وی چې فإن طلقها 3 وهي طاهر، 3 طلاق ولا په طهر کې ورکړل، نو فإنه يكون للسنة، ايضا دام طلاق سنی دی. البته فقه حنفی زمنګا او امام مالک رحمه الله هغه وی دا طلاق البدعي دی چې په یو طهر کې ولا 3 طلاق ورکي. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال هل تعرف عبد الله بن عمر؟ خد تاکید په خاطر یعنی ځان ورته یاد کړ، ته عبد الله بن عمر پیژنې چې زیمه فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها. یو سړی د ابن عمر رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه که څوک طلاق ورکي ښځې ته په حالت د حیض کې، ښځې حایضه دا طلاق ورکي، حکم یې څه دی؟ عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته ویل ته پیژنې عبدالله ابن عمر د طلاق ورکړي خپلې ښځې ته په حیض کې. نو پلار عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړله، فامره ان یراجعها، رسول الله امر وکړ عمر رضی الله عنه ته چې عبدالله ابن عمر د رجوع کې بیرته د ښځې ته. په روایت د مشکات کې دا حدیث راغلی دی او هغې کې دا الفاظ سره راغلي دي چې فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم پکې ډیر غوسه شه. نو مولا علی قاری په مشکات کې چې کوم شارح دی هغه لیکي فيه دلیل على حرمة الطلاق من الحیض لأنه لا يغضب بغیر حرام، چې رسول الله غصه شه دا دلیل لدی دی چې دا طلاق په حیض کې حرام دی، که دا حرام نه وی نو نبی علیہ السلام به پې غصه شوی نه وی. نو دی کې مولا علی قاری رد وکړه په فقه شافعي او فقه حنبلي باندې چې هغوی وی دغه اگر چې دی کې نه خو هغه طلاق سنی هغې ته وایي چې په یو ځل باندې ولا طلاق ورکړي. نو د دې نه معلومیږي چې دا طلاق البدعي چې دی دا حرام دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې غوسه شو. قال دا یونس ابن جبیر وی
قلت ما اویلا عبدالله ابن عمر تا چې فیعتد بتلک التطلیقه، یعتد معنا یحتسب، حسابولی بشي دغه طلاق چې دوله ورکړي دي د حیث په حالت کې. قال عبد الله ابن عمر ویلا فمه ارأيت ان عجز واستحمق. د دې کلمې څه غرض دی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ویلا چې فمه، نو دا مه بعض علما وی چې دا کلمه د استفهام ده او دا ها پکې د سکتې ده، نو معنا فما شو ما د استفهام د پاره، نو معنا یې داسې شوله چې فأي شیء یکون اذا لم یعتد بها. نو څه به ورته وی؟ ما معنا څه شی دی چې کله ته نه حسابې په طلاق کې، نو څه شی به ورته وی؟ خامخا به د چا نه حسابې؟ د طلاق نه حسابې. نو گویا کې په دې ما سره د انکار وکړه د قول د سائل نه چې ته وی چې دا به حسابېږي. نو عبدالله ابن عمر ورته وی فما، نو څه به یي چې دا نه حسابېږي، طلاق نه حسابېږي، نو څه به یي؟ خامخا به ته حسابې. دا یوه ترجمه. دویمه بعضې چا ویلی دي چې دا مه ټوله یوه کلمه ده، مه سره د دیهانه، مه چې مونږ وایو مه څه ته ویو؟ مه کوه، بند شه. نو دا کلمه ده د زجر. نو غرض د عبدالله ابن عمر د دې مه کلمې نه دا دی چې کف عن هذا الکلام فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك. فمهمنا بنشا مو آیا دا خبره ضروری ده چې دا به خامخا طلاق واقع کیږي کنه؟ که دا طلاق نه واقع کیږي نو څه شی به ورته وي؟ ارأيت ان عجزا واستحمقا، خبر راکت تتی چپ شاغی خپل شمالی. ارأيت ان عجزا واستحمقا، خبر راکت ان عجزا که عجز شي د عبدالله ابن عمر، واستحمقا او یا ځان قمقل کی. حافظ ابن حجر وی معنی دا ده چې ارأيت ان عجزا، یعنی عجزا عن فرض لم يقمه، عجز شي داغه فرضونه او قائمي نکی. واستحمقا یا قمقلتوب وکي فلم یأتی به، نو دا راتګ اونکی په دې باندې. نو چې دا ځان په زوره قمقل کی، نو یکونو ذالک عذرا له، دا به د ده دپاره عذر شي. یعنی فمه معنا دا ده چې ته د دې خبرې نه بند شه. ارأیت ان عجزا، خبر راکه ته که چېرته عجزه شي. واستحمقا او ځان قمقل کی، یا د عبدالله ابن عمر یا دغه کس چې دا په عدت کې په حیث کې طلاق ورکړي، دا عجزه شي د سنت طریقې نه او د فرض نه عجزه شي. واستحمقا او یا ځان قمقل کی. د دې نور وضاحت علماو چې کړی دی داسې کړی دی. د فتح الملهم تکمیله لیکلې ده دغه د تقی عثماني صاحب، او هغې کې ویلي دي چې معنا د دې دا ده چې ان عجزا ابن عمر عن الرجعه،
یا وفعل فعل الاحمق لعدم امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم اولا يقع الطلاق. دغه ترجمه د حافظ ابن حجر رحمه الله واضحه کړې ده په عبارت کې. اوس ګوره ترجمه داسې شوله ورته وګوره. قال دا یونس ابن جبیر عبد الله ابن عمر توي ما ورته ویلا یا سیبا فیعتد دغه طلاق چې حیث کې ورکول کیږي او توی چې ماته امر وکړ د الله رسول چې بیرته رجوع وکړه دغه طلاق چې تا ورکړی دغه به حسابې دی شي. نو قال عبد الله ابن عمر ویلا فما نو څه شی به حسابېږي چې نه حسابېږي. یا دا خبره مه کوه بند شه د دې خبرې نه. کف عن هذا الکلام بند شه د دې خبرې نه ځکه لابودي ده د واقع کېدو د طلاق نه. ارأیت ان عجزا خبر راکه ته که چېرته عبدالله ابن عمر عجز شي بیرته د رجوع کولو نه رجوع ونه کړي عجز شي واستحمقا یا ځان قمقل کی د رسول الله امتثال نه کوي. رسول الله خو ویلي فلیراجعها کنه رجوع دی وکړي. دا ځان قمقل کی چې رجوع نه کو دا قمقلتوب په عدم امتثال کی عجز شي د عبدالله ابن عمر رجوع ونه کړي مثلا ته پاتې شي. یا استحمقا ځان قمقل کی چې زه د رسول الله خبره نه مانم رجوع نه کوم دا ښځه مې طلاقه کړې ده بس پرېښې مې ده. نو ولې دا به طلاق نه وی چې ما که رجوع نه وی کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي نو دا به طلاق نه وی. اوس د دې قول نه څه معلومیږي چې دغه طلاق واقع شوي دي که نه دي واقع شي. د دې ترجمې نه واقع شوی دی ځکه ورته وایي چې زه عجزه وی یا قمقل وی د رسول الله خبره مې نه منلې نو څه به کېدی خو ښځه به طلاقه وی که ما د رسول الله خبره نه منلې رسول الله څه ویلي و امره ان یراجعها ما د هغه خبره نه منلې ځان مې قمقل کړی وی څه به وی خو ښځه به رانه پاتې وی طلاقه به وی که نو دا به طلاق نه حسابېږي. حساب وکړه که ما بیرته رجوع نه وی کړي خو طلاق خو حساب وکړه ته څنګه وایې چې دا به نه حسابېږي. په دې خبره پوه شوې. په روایت د مسلم کې داسې راځي چې مالی لا اعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت ما به څنګه نه حسابولی دغه طلاق که زه عجزه شوی وی او رجوع مې نه وی کړي یا ځان مې قمقل کړی وی رجوع مې نه وی کړي نو هغه به طلاق نه وی ښځه به مانه نه طلاقېدلې. نو چې طلاقېدله نو زه به څنګه هغه طلاق نه حسابوم هغه حساب شو که په هغه ښځه باندې حساب شو. په دې خبره باندې پوه شوي. دویم دلیل په دې کې دام دی چې رسول الله ورته وایي چې یراجعها رجوع بعد الطلاق راځي. نو که دا طلاق نه وی واقع نو رسول الله ورته څنګه وایي چې رجوع دی وکړي. رجوع د طلاق نه وروسته که مخکې وروسته که دا طلاق نه وی نو رجوع راتلله نه راتلله. اوس په دې مسله کې چې طلاق دا یو الطلاق البدعي طلاق البدعي چې طلاقي په حالت د حیض کې په دې کې د امام ابن تیمیه د امام ابن قیم رحمه الله رای دا ده د امام ابن حزم چې دا طلاق البدعي نه واقع کیږي. الطلاق البدعي چې په حیض کې تا ولا طلاق ورکړه دا طلاق نه واقع کیږي. نو کته نو واقع کیږي نو بیا د دې معنا څه ده. نو امام ابن تیمیه رحمه الله د دې حدیث ترجمه داسې کوي چې د دې حدیث مقصد دا دی چې کله د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه پوښتنه وشوله چې دا به طلاق حسابېږي نو هغه ویله چې فمه معنا همدقه ده چې
کف عما تظن بنشا د دغه ګمان نه چې دا طلاق به ګنې واقع شي د دې نه بنشه دا طلاق نه واقع کیږي ځکه چې ان عجزا واستحمقا که عبدالله ابن عمر عجز ای د شرعي طریقې نه یا ځان قمقل کی د شرعي طریقې نه نو دا شریعت ته دا په خپل قمقلتوب تغییر ورکولی شي وی نیشي ورکولی معنا وی دلته دا ده چې مه دا خبره مه کوه دې نه بند شه دا طلاق نه واقع کېږي ولې ارأیت ان عجزه واستحمقه عبدالله ابن عمر عجزه شه د شرعي طلاقونه واستحمق یا ځان قمقل که چې شرعي طلاق نه ورکوم نو دا په شریعت کې څه تغییر راوستی شي چې شریعت کې تغییر راغی او دوله دا طلاق ورکه دا واقع شو چې شریعت وایي چې نه واقع کېږي دا شریعت طلاق صحیح نه دي نو خو نه واقع کېږي که د عبدالله ابن عمر قمقلتوب چې ده ورکه فرزند هغه وایي دوله طلاق ورکړل په حیث کې دا خو د ده قمقلتوب دی نو د ده په قمقلتوب باندې تغییر راځي په شریعت کې بلکې لا یتغیر بتغییره ځکه حکم د شریعت دا دی چې طلاق په حیث کې چې دی هغې له به اعتبار نه ورکې دا صحیح نه دی دا بدعت دی دا حرام دی نو اوس چې دا یې ورکوي نو د ده خو شریعت کې څه تغییر نشي راوستی نو د ده طلاق که دا ځان قمقل کوي یا شریعت حکم نه مني او ورکوي نو دا د شریعت حکم بدلولی نشي او ځکه د شریعت حکم دا و چې په دغه وخت کې طلاق ورکول حرام دي تاسې د امام ابن تیمیه رحمه الله د حدیث کې په ترجمه پوه شوي نو څه معلومه شوله چې دا طلاق نه واقع کېږي ځکه چې ته عجز یې قمقل یې نو ستا په قمقلتوب باندې خو شریعت باندې څه اثر نه راځي شریعت خو نه بدلیږي ستا په قمقلتوب باندې اوس په دې کې یو د قرینه د ترجیح دواړه ترجمې وشوې که نه اوس بعضې فقهاو قرینه د ترجیح د اولنۍ ترجمې چې دا واقع کېږي که ته ځان قمقل کې او رجوع ونه کړي د رسول الله خبره ونه منې نو ولې طلاق خو تا ورکړي دي که نه طلاق ښځه نه طلاقه شوله نو اوله ترجمه دې ته وایو نو د دې دپارې قرینه د ترجیح لفظ د ان یراجعها دی ان یراجعها چې رجوع چې راځي دا بعد الطلاق راځي که چېرته دا طلاق نه وی واقع شوي نو د دې ته بیا رجوع نه وی ویلي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ویلي وی چې ښځه د ده ښځه ده او د ده باندې څه طلاق واقع شي نه دي بلکې ښځې ځکه د بدعي طلاق ورکړي دی او بدعي طلاق خو طلاق دي نه نو مراجعه ورته څنګه وایي چې ته ورته ووایه چې هغه دی مراجعه وکړي دا مراجعه خو وروسته د طلاق نه راځي دویمه د ترجیح الفاظ په دې کې دا دي چې په روایت د بخاري کې د الفاظ په خپل راغلي دي چې په هغې کې راځي وحسبت تطلیقتن په بخاري کې روایت دی وحسبت تطلیقتن دا حساب کړلی شولو دغه طلاق د حیض تطلیقتن یو طلاق نو بخاری کې چې حسبت تطلیقتن حساب شو په دې کې بعض علما د بخاری په دې روایت کې وایي چې وحسبت تطلیقتن راغلی دی نو دې کې خو مجهوله صیغه ده حساب کړی شولو نو رسول الله کې دې شي خبره نو د دې حسابولو نه دا به عبدالله ابن عمر په خپل حساب کړي نو دارقطنی کې روایت دی د ابن عمر رضی الله عنه نه چې هغه د نبی علیه السلام نه روایت کوي چې نبی علیه السلام ما ته ویله چې هي واحدتون دا یو طلاق شولو په تا باندې او امیر یمانی صاحب په سبل السلام کې وایي
چې دغه حدیث نه چې حسبت تطلیقتن وې د دې نه په خپله داسې معلومیږي چې ان الحاسب هو النبي صلی الله علیه وسلم چې حاسب چې و دا څوک و؟ نبی علیه السلام و. دا خو هغه ترجیح ده د جمهورو د مسلک چې هغوی وایي چې روایت طلاق په حیث کې چې هغې ته الطلاق البدعي وایي دا طلاق بدعي واقع کیږي دا د جمهورو رای ده. ترجیح د دویمې معنا چې هغه معنا ده د امام ابن تیمیه، امام ابن حزم، امام عکرمه رحمه الله چې مشهور تابعی دی، ابن حزم هغوی چې وایي نو د هغوی استدلال دی په هغه روایت د ابو داود او د نسائی باندې چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه روایت داسې راځي طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. عبد الله ابن عمر وای دغه ښځه بیرته ماته رسول الله راکړله او ولم يرها دا طلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم ونی لید هیڅ شی، یعنی دا طلاق ملاقي حساب نه کړل. دلته دونه یو خبره ده چې په دې روایت د نسائی او د ابو داود کې دا راځي ولم يرها شیئا، خو همدغه روایت د نسائی او د ابو داود چې امام مسلم نقل کړی دی نو په هغې کې ولم يرها شیئا دا پکې نشته، دا ورپکې نشته. نو د امام ابو داود او امام نسائی په دې روایت کې لږ نقصان په دې راځي چې امام مسلم دغه روایت نقل کړی دی ولم يرها شیئا پکې نشته. دا خو یو وجه د ترجیح شو چې ما تا ته ویله چې د ابو داود او د نسائی په روایت کې راځي ولم يرها شیئا، نو د دې نه معلومیږي چې دغه طلاق بدعي دا نه واقع کیږي. او دوی جواب کوي د دغه دلیل د جمهورونه چې دی حدیث کې لفظ د رجوع استعمال شوی دی فامره ان یراجعها او رجوع چې راځي دا بعد الطلاق راځي نو معلومیږي دا چې دا طلاق واقع شوی دی. نو امام ابن تیمیه رحمه الله وایي چې دلته دا رجوع دا صرف او صرف امساک دی علی حالت الاولا، دا امساک دی علی حالت الاولا، اولنې حالت څه دی چې طلاق هیڅ شی هم نه دی واقع کړ، په ماغه حالت باندې امساک ته دلته رجوع ویلی شوې ده چې په ماغه حالت یې بند کا. دغه رجوع اصطلاحي نه ده چې هغه د طلاق نه وروسته رجوع وي. که دا طلاق صحیح وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ولې پکارېدلی؟ نو معلومیږي دا چې دلته دا رجوع چې دا صرف استعمال شوی ده په معنا د امساک علی حالت الاولا کې. وبه حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. اوس د دې حدیث هم دغه معنا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حکم د مراجعه وکړ. اوس دا مسله جدا و چې طلاق واقع شو کو واقع نشو چې هغې کې موږ د فقهاو اختلاف بیان کړ.
اوس دا مسله چې یو سړی طلاق ورکی په حالت د حیض کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته امر کړی دی په مراجعه سره. نو فقها دا جمهور فقها وایي چې مراجعه ده، دا وروسته د طلاق واقع شوی دی، دا مراجعه ده. امام مالک رحمه الله وایي نه، دا صرف امساک دی په حالت اوله کې. خودونه ده چې دا مراجعه ورته امام مالک رحمه الله وی یا نور فقها وی، نو دا مراجعه خو په اختیار د خاون کی، نو دلته دا مراجعه رسته د طلاق بدعی نه چې د طلاق بدعی ورکړي دي، امام مالک رحمه الله وی دا مراجعه په فرض ده، واجب ده. د دې طلاق بدعی نه رسته مراجعه په د باندې واجب ده. وی په فقه حنفی کې صاحب د هدایې دې ته ذهاب کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر د مراجعې کړی دی او امر د پاره د وجوب دی. او بعضی فقهاو دې ته ذهاب کړی چې نه، مراجعه ور باندې مستحب ده، دا امر د پاره د استحباب دی، که مراجعه نه کې بس طلاق واقع شو. قال ابو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح، وكذلك حديث سالم عن ابن عمر چې دا دویم سند باندې. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا. دي حديث باندې عمل دی چې علماء وي طلاق سنی دی ته ویل کیږي چې طلاق ولور کی په حالت د طهر کې او په دغه طهر کې ورسره جماع کړي نه. وقال بعضهم او بعض ویلی دي که په یو طهر کې ولا درې طلاق ورکی نو دې تم طلاق السنه ویل کیږي، او دا رای ده د امام شافعي او د امام احمد حنبل رحمه الله. هغه وی وقال بعضهم ان طلقها ثلاثا فإنه يكون للسنة أيضا، او دا قول دا شافعي دي او دا احمد ابن حنبل.